د عبدالله د دې زوی څه نوم دی؟ نو د محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نیکه صاحب عبدالمطلب ورته جواب ورکړو چې د ده نوم ما محمد ایښی دی صلی الله علیه وسلم. نو هغه قریشو داسې حیران شو، په یو آواز باندې ووی چې عجیبه نوم خو د ایښی دی. لا تر اوسه پورې زمونږ د علم مطابق په عربو کې، په مکه معظمه کې او په قریشو کې او زمونږ د معلوماتو تر حده دا نوم خو چا نه دی ایښی. نو عبدالمطلب والا جواب ورکړو، وی د دې نوم وجه هغه زما یو خوب دی، او د هغه خوب تعبیر ما په دې سره راایستلی چې د دې معنا څنګه تاسو ته واضحه ده. عرب خو په عربی باندې خود پوهېدلی او د هغوی ژبه وه، خو وروڼو د محمد معنا درته کوم. د علماو او طلباو په علم کې د هغوی ته نه وام، تاسو ته وام. دا صیغه د اسم مفعول ده زمونږ د علماو او طلباو په اصطلاح کې، او معنا یې دا ده چې هغه څوک چې هغه ډېر ستایلی شوی وي، ډېره ستاینه یې شوي وي. ستاینه ورته وایي که نه تاسو، چې څوک بنده د چا صفت کوي ستایي یې که نه، چې ډېر ستایلی شوی وي. او دا ته پته ده دا صیغه د اسم تفضیل د سم ستایلی شوی که نه، ډېر ستایلی شوی. تا ولې دا نوم ولیکې خو د محمد ډېر ستایلی شوی دی، خو لا اوس پیدا شو د اومې ورځې عقیقه یې ده، او تا لګیا یې د ده د نوم داسې ږدي لکه چې دی ډېر ستایلی شوی دی. او حال دا دی وروڼو، عرب داسې د هر کتاب نه نابلد او بې علمه او جاهل د هغې نه او ناخبر او غافل و. نه ورته د تورات پته وه، نه ورته د انجیل پته وه، نه ورته د زبور پته وه، نه ورته د صحایفو پته وه، نه پکې د انبیاو ادیان پاتې شوي، عیسایان سلوک وټي، یهود سلوک وټي، نور ټول مشرکانو. په عربو کې چا دا تذکره نه وه کړې چې په مکه معظمه کې به یو ماشوم پیدا کېږي چې چاته به پته وه هغه به یا یهودي و یا به نصراني و عیسایي و. هغه به په خپل کتاب کې، په تورات کې، په انجیل کې او په زبور کې کتلي چې راتلونکې زمانه کې به د ټولو په آخر کې کم پیغمبر راځي، د هغه به دا قسمه صفات وي. هغه چې د نبوت نه مخکې کم ځای ته ځي هغه به په دې ورځو کې ځي، په دې مقام باندې به ځي، په دې لاره باندې به ځي. په یو روایت کې راځي چې کله نبي علیه صلات وسلام د 12 کالو شو، نو په دغه وخت کې ابو طالب چې د نبي علیه السلام تره دی او د عبدالمطلب چې د نبي علیه السلام نیکه دی، د هغه د وفات نه وروستو دغه تره په خپل پرورش کې او په خپل تربیت کې واغستو. نو دغه ترې چې شام ته تلو، نو نبي علیه صلات وسلام ورته په ورکوټې او په ماشوموالي کې په خپله ښکلې او ښایسته او فصیحه ژبه کې وایي چې تره ما یوازې پرېږدې او ته رانه ځې. بس ترې دغه وخت کې زړه ټینګ نه کړی شو. په واقعه کې درته دا واقعه بیانوم، او ځکه یې درته بیانوم چې د یهودو او د نصاراو د علم مطابق د نبي علیه السلام ټول صفات چې دی نو هغه رانږدې شوي او ظاهر شوي، خو لا محبوب چا نه دی پېژندلی چې څوک دی. او د ټولو ادیانو، د ټولو کتابونو، د عالمانو د هر مذهب مطابق د عیسی علیه السلام نه واخلي تر نبي علیه السلام پورې بل پیغمبر نه دی راغلی. او د ټولو دا عقیده د ختم نبوت چې لا محبوب دنیا ته تشریف نه دی راوړی، د محبوب په باره کې ده چې محبوب خاتم الانبیا یې وایي. سبحان الله. او د دواړو جهانو سردار په هغه مقام فایز دی، هر نبی چې راغلی دی نو هغه نبی شوی دی، چې بیا تللی دی د دنیا نه، نو بیا د هغه نبوت په دنیا باندې ختم شوی دی. بل نبی راغلی دی، الله تعالی د هغه نبوت رایج کړی دی. محبوب د دواړو جهانو سردار، د محبوب رسول الله مبارک د مقام او د فضیلت او د هستی او د شخصیت نه قربان شم. د مدینی جهانان چې لا دنیا ته تشریف نه دی راوړی، نو هم پیغمبر دی، چې راوړ هم پیغمبر دی، چې نشته هم پیغمبر دی. په دنیا کې 3 زمانې ګرځي، یا مخکې زمانه وي، یا موجوده زمانه ده، یا راتلونکې زمانه ده، چې محبوب نه دی راغلی. آدم علیه السلام پیدا شو، آدم علیه السلام یول په دورشل د عرش باندې د دواړو جهانو د سردار محبوب رسول الله مبارک نوم مبارک په لا اله الا الله محمد رسول الله کې لیدلی دی، چې لا نشته هم رسول الله دی، چې راغی هم رسول الله دی.
او چې اوس په دنیا کې په حیات دنیاوي سره زمونږ او ستاسو په منځ کې نشته هم رسول الله دی، قربان د رسول الله د مقام نه ووایي صلی الله علیه وسلم. نو ابو طالب صاحب چارو ناچار او د مینې محبت په بنا باندې خپل وراره ځان سره کړو نبي علیه السلام او بوتلو. کله چې شام په لاره باندې یو ځای کې دمه کوله نو هلته یو کلیسا وه او د عیسایانو یو راهب به په هغې کې پاتې کېدو او همیشه به چې ابو طالب او د قریشو دا مشران تلل نو دغه راهب د ده دا کوټنی به یې لیده د ده کلیسا او د ده دا ځای د عبادت او دا چلې دا ځای به یې لیدو، خو چرې په ژوند کې دا راهب د دی دپاره نو راکوز شوی نه دی، راهب دی طرف ته التفات کړی نه راهب دی سره خبرې کړې وې نه راهب دی ته غږ کړی نه راهب د دی میلمستیا کړې وه نه راهب دی سره سلام کلام او تعلق جوړ کړي نه راهب د دی نه تپوس کړی چې د کوم ځای یې د چرته نه رالی چرته ځئ. دی به همیشه په دغه لاره باندې تلل، په دغه لار باندې چې په دغه ځل باندې تلل چې د دواړو جهانو سردار محبوب رسول الله مبارک د 12 کالو د یو ماشوم په حیثیت باندې پیژندی شي، د مړ عبدالله د زوی په نوم باندې پیژندی شي، د ابو طالب د ورواره په نوم پیژندی شي، د عبدالمطلب د نوسی په نوم پیژندی شي. دی ورسره دی خو د ماشومانو څوک دومره خیال په ګڼو ګوڼو کې نه ساتي. نو دغه راهب چې دی ورنږدې شو نو راهب را روان دی راکوزیږي، یو مشر بل ته وایي چې عجیبه ده راهب راکوز شو موږ له راته ښکاري راغی. راهب دی ټول پرېښودل، دی ډېر کسان و ډېره لویه قافله وه، اوښانو نه یې هغه بارګیر راکوز کړل. هغه راهب په دی کې داسې ګرځېده لکه چې څوک پکې ګوري، کله یو طرف ته ګوري کله بل طرف ته ګوري، خو چې په مشرانو باندې نظر پریوزي هغوی ته التفات نه کوي. د 12 کالو یو ماشوم پکې ګوري چې کله د دواړو جهانو سردار محبوب رسول الله مبارک د 12 کالو د یو ماشوم په شکل کې ولیدو، روغ غوندې راپاسو دی له یې راوسته وي دا څوک دی دا چا راوستی دی. هغوی ورته ووې چې دا ته دې ماشوم ته څه وایې او دا ته ولې د نن راکوز چې ته مخکې نه راغلی. نو هغه راهب دا کیسه ونه کړه چې ټوله کیسه درته کوم، ورته یې ووي هذا سید العالمین هذا رحمت للعالمین، دا سردار د ټولو عالمینو مخلوقاتو دی او دا رحمت للعالمین دی، رحمت دی د ټولو عالمینو دپاره. هغوی ورته وي دې ماشوم ته چې ته رحمت للعالمین وایې او سردار د ماشومان وایي مونږه ورته وه سردار د ټولو امتیانو او سردار د ټولو مخلوقاتو ورته وایي. نو دې ماشوم کې تا څه داسې خبره ولیده؟ هغوی په خپله کې ځان ته اشاره کوله چې مشران مونږه یو تا مونږ ته د دې ماشوم په باره کې ووایي چې دا سید العالمین دی. راهب ورته وی چې تاسو راتلی نو تاسو دومره ونه کتل، تاسو د هغه ځای نه را روان وئ او ستاسو په منځ کې دا ماشوم را روانو، نو په ټوله قافله کې چې دا ماشوم په کوم ځای باندې را روانو نو ما وریځې ته وکتل، وریځ د دې ماشوم د پاسه را روانه. او چې کله تاسو ټول رالی نو دا وریځ د ده له پاسه همدکه شان ایساره شوه. او بیا یې د نبي علیه السلام نه تپوسونه وکړل چې ووایه ته چې په تا باندې څه حالات راځي داسې. تپوسونه یې کول ته ماشومانو سره لوبې کې، ته ډېر وخت کم ځای تېری، ته څه کار کې، وړوکې چې لوبې کې څه لوبې کې. محبوب ورته وفرمایل زما دې لوبو سره نوره نه لګي، ماشومان دي زه هغوی سره کښېنم خو لوبو کې ورسره نه شریکېږم، نورې خبرې ورسره وکړې. بیا هغه راهب راغی او د دواړو جهانو د سردار محبوب رسول الله مبارک چې د 12 کالو د یو ماشوم په شکل کې دی ځان ته یې بلکل رانږدې کو، سترګې ورله په سترګو باندې برابر کېښودې او نږدې ورته کتل وې ما ته لږ غوندې وګوره
چې محبوب ورته وکتل وی زما د قسم په خدای د اخري پیغمبر به هم دا یم ماشوم. هغوی ورته ووایي چې دا ته د کوم ځای نه وایې او د سترګو کې تاسو وکتل؟ وی ما په انجیل کې کتلی دي چې د دواړو جهانو د سردار محبوب رسول الله مبارک د ماشوموالي نه به په سترګو کې سرې ډوري او سرې کرښې او سرې رڼاګانې ښایسته د بلپونو په شکل کې ځي راځي. دا به الله رب العزت په کائناتو کې د بل چا په سترګو کې نه اچولي، دا به صرف د مدینې د جانان په سترګو کې اچولي. دې ته وګوره چې تا دا څه وایې. ورته یې نورې خبرې پرېږدئ، د غرمې ډوډۍ به ستاسو زما سره وي. دی ډوډۍ قبوله کړه، خو دی بیا هم سردارانو او مشران د هرې زمانې چې وینو دی په مخ کې خوشحالۍ تانګه کړي. نو دی ټولو نبي علیه السلام په ځای پرېښودو او لاړل. وی ته نیوخانو سره پاتې شه، موږ ځو. دغه مشرکان هغه وخت سره چې کوم اشیاخ د قریش وو، نو دی ټول لاړل او ډوډۍ ته کېناستل. نو راهب چار چاپېره وکتل، وی هغه ماشوم وی یا به یې وله وړو ډوډۍ رستو، یا به هغه بیا رستو راشي وبخوري. وی تاسو له خو ما نه ده کړې، ما خو ډوډۍ هغله کړې ده. دا یې ووایي چې ګنې مونږه مشران یو نو مونږ له ډوډۍ کړې ده. ورته یې وی ستاسو د مخه هغه نه خوري، تاسو بیا د هغه د مخ نه خورئ. دا تاسو د کوم ځای نه وایې؟ ما خو تاسو له ډوډۍ نه ده کړې، خو تاسو ورسره ځکه میلمانه کوم چې تاسو سره راغلی دی. زه وایم چې زه هغه ته څه قسمه میلمستیا وکړم، خو نور وس مې نشته. او واورئ، زه د دې لارې په غاړه باندې چې کله نه پوه شوی یم او راهب شوی یم، زه د دې لارې په غاړه په دې کوټه کې ځکه پروت یم چې انجیل کې الله رب العزت هم دا لار ښولې ده چې زما د اخري زمانې اخري پیغمبر او محبوب رسول الله مبارک به په دې لاره تېرېږي. زه خو د ده په انتظار کې وم او هغه ټولې نښې مې ولیدې. او اوس هم درته وایم چې ګورې د ده قدر او منزلت وپېژنئ. دی د یو ماشوم په حیثیت باندې د عبدالله د زویه د ابو طالب د وراره د عبدالمطلب د نوسي په نوم باندې د دوی عزت مه کوئ. د دوی عزت په دې وکئ چې دی به په آخره کې د 40 کالو په عمر کې الله پیغمبر رالیږي. مختصر یې درته وایم وروڼو چې ډوډۍ ته نبي علیه السلام هغه یې راوغوښتو، ماشوم دی راوسته کېنو. نو دی د یو ګورې ونې لاندې د سوري لاندې ټول مشران د مخکې نه جمع شوي او لکه نور چې د دې غاړې وي نو سوري به دې خوا که نه. نو دی ټول دکه دی په سوري باندې مبارک چارو ناچار لکه د یو ماشوم په شان راغې او د ونې دې طرف ته کېناست کوم طرف ته چې نور لګېدو. ونې خپل سوری په کائناتو کې په لومبي ځل باندې داسې وشو چې نور کم طرف ته وي سوری هم هغه طرف ته راغی. سوری راغی روغ غوندې راوګرځېدو، د قریشو د مشرانو نه راوګرځېدو، زما او ستا د محبوب رسول الله مبارک په سر باندې خور شو. راهب ورته وي ما د دې دپاره انتظار کو چې تاسو دله په سوري ځای ور نه کوئ، نو ده پسې به د ونې سوری راځي. ما په کتابونو کې کتلي دي. واورئ ګورئ یو خبره درته وکړم. ترې څوک دی؟ وی دا دی. او یو روایت کې راځي چې ابو طالب نه یې تپوس وکړه، وی پلار یې څوک دی؟ هغه وی زه یم. وی نه نه ته نشي کېدی، دی چې پیدا شي نو 6 میاشتې مخکې به د پلار وفات شوی وي. هغه ورته وی او ما دا ووي چې پلار یم، خو په مرتبه د پلار کې یم ورنه زه یې تره یم. وی بلکل صحیح ده، دغه نښه هم صحیح ده چې دی نبي علیه السلام دی. وی یو خبره وارئ، قسم درله در کوم. او ابو طالب صاحب ته بار بار قسم ورکړو، قریشو ته یو ځل قسم ورکړو. ابو طالب ته وی قسم درته خورم په الله یقین وکړه، الله روی درته اچوم دا ماشوم ځان سره شام ته هم وبوځئ. په شام کې یهود دي ورې او یهود د پیغمبر علیه السلام دا هغه قتل پسې ګرځي. او که هغوی ته پته ولګېده چې په دې لاره د تجارت په دې قافله کې هماغه ماشوم دی چې وروستو به نبي علیه السلام ګرځي، نو هغه به یې ګوره ورته څه نقصان هغه یې ورسوي. او زه درته جولۍ خوروم، مینت درته کوم، جرګه کېږم درته چې دا ماشوم واپس کړئ. روایتو کې راځي هغه راهب چې دا ډېرې خبرې وکړې نو ابو طالب صاحب آماده شو، نبي علیه السلام یې واپس کړو. او چې واپس راتلو نو درویش یې ورله ورکړل، ککوړي ورله ورکړل او د زیتون تیل یې ورله ورکړل. وی په لاره چې دی کله ومهه کوم ځای ته تاسو رسئ ورته وایي ها دا وخوره، خیر د زما دپاره ورته وایي وخوره چې دی خوراک کوي، زه به دلته په کوټنۍ کې خوشحالېږم چې نبي علیه الصلاة والسلام زما میلمستیا وخوړه. نورونو هغه خپلې واقعي له راځم بیا بس کوم.
نبی علیہ السلام دا مقام ما دی پورې ووی چې په عربو کې چاته نو معلوم چې معلومو یهودو ته او نصاراو ته عیسایانو او راهبانو او یهودو ته معلومو هغه یهود بیا رالل او چار چاپیره کتل را کتل نبی علیہ السلام دی رخصت کړو نو قافلې ته کتل نو راهب ورته ووی څه ګورئ وی دې قافله کې یو ماشوم وی تاسو څه وایې ماشوم ته وی هغه راته ښکاري چې هماغه ماشوم دی چې هغه به الله پیغمبر ګرځوي نو وی څه کوئ ورسره نو العیاذ بالله هغه وی موږ ختمو نو راهب ورته ووی دا راته ووایي چې الله رب العزت کوم کار کوي او د کوم کار اراده وکړي په هغې کې څوک خلل اچولی شوی نه وی هغه څوک چې الله یې ژوندی ساتي هغه ته څوک څه ویلی شوی نه وی هغه څوک چې الله یې پیغمبر کوي هغه تاسو په ماشوموالي وژلی شوی نه وی الله ته وګورئ واپس شئ که مو ومونته نوم څه ورته مو وایي هغه یې وی بس مونږ هم داسې کوو هغه ته به مونږ هېڅ نه و بیا واپس شو نو عبدالمطلب نه هغه قریشو تپوس وکړه واقعي ته راځم ورته یې وی دا راته ووایه چې دا محمد نوم دی ولې ولې کېښودو نو عبدالمطلب ورته ووی ما ته هم پته نه وه چې دا ماشوم زما څنګه دی او دا انوسۍ مې څنګه پیدا شو خو بس لکه د نورو ماشومانو دی هم پیدا شو خو زه یوې خبرې حیران کړی یم دا ماشوم چې په کومه ورځ باندې پیدا کېده ما په هغه شپو کې یو شپه یو خوب ولیده او عجیبه خوب مې ولیده او زه چې خپل د انوسي ته اوس ګورم نو ما چې په خوب کې څه لیدلي دی هغه هم د دې ماشوم زما د دې انوسي په شان وی څه واقع دې لیدلې ده وی ما ولیده په خوب کې چې زما د ملا نه یو زنځیر هغه راووتو او هغه زنځیر خورېدو دومره اوږد شو دومره ښایسته پړکېدونکی زنځیر نو چې اخر ته ورسېد نو د هغې نه قدرتي یو ونه جوړه شوه په خوب کې او هغه ونه دومره ډېره ګوره ونه وه چې زه دا نه وم چې یو کلی یو ښار او یو ملک باندې خوره وه بلکې چې ما وکتل نو څه څانګې مشرق ته وي څه څانګې مغرب ته رسېدلې وي څه شمال ته رسېدلې وي څه جنوب ته رسېدلې وي څلور واړه اطراف د کائناتو دغه ونې هغه بلکل پټ کړي او چې ما وکتل نو دغه ونې څانګو پسې د عربو څو ځوانان رالل او هغوی سره په لاسو کې تبرونه او هغوی د هغه ونې هغه څانګې وهلې او ختمولې او کټ کولې نو ما چې وکتل چې دا څانګې ولې دا ظالمان کټ کوي نو دې کې ورپسې یو ښایسته ښکلی ځوان راغی او یو بېنیسه تبر به یې ترې اخیسته او د هغې ونې نه به یې لرکول او ټول به تښتېدل زما د قسم په خدای هغه ځوان چې و هغه زما د انوسۍ محمد بن عبدالله دی او د دې زنځیر مطلب دا دی چې په سلسله د نسب کې به دی زما راځي او د دې ونې شان دا دی زما رونو چې دا به د نبوت او د الله د وحدانیت د ونې هغه رنګ ورکوي او د دې څانګو د دې کټکولو والو ځوانانو هغه مخالفین دي چې د نبی علیه السلام د نبوت او د نبی علیه السلام د شان مخالفو او محبوب د الله د وحدانیت نعره لګولې وه او د خپل رسالت دعوی چې کړې ده نو الله رب العزت ورته د جهاد حکم کړی دی په جهاد کې به هم دکه خلک چې دا تبرونه یې راغوستي وو د ونې څانګې والې الله رب العزت به د نبي علیه السلام او د هغه د ملګرو د لاسه همدغه شان قتل کې بیا هماغه شانه شوه په بدر کې هم دکه خلک دغه مشرکان دی مردار شو نبی علیه السلام یو راړو ورته حکم کوو چې دی دې کوهي ته ورغزار کوي زما د دې ټولې خبرې او د دې ټول بیان خلاصه دا ده چې محبوب په داسې شان کې پیدا شو چې د هغه صفت په شان صفت د چا نه دی شوی په مخلوق او په کائناتو کې دومره صفت د چا نه دی شوی څومره چې زما او ستا د مدینې د جانان صفت شوی دی ورفعنا لک ذکرک الله فرمایي موږ به ستا ذکر اوچت کو چې چېرته د ما نوم اخیستی شي الله فرمایي هلته به ستا نوم اخیستی شي چې کوم ځای د محبت دعوه کیږي محبت به هله کمال ته رسي چې زما مینه به هله کمال ته رسي چې تا سره مینه کوي یهود که 6 ځله او 1000 ځله ووایي چې زمونږ رب هم الله دی خو چې زما د مدینې جانان ته د الله محبوب او پیغمبر نه وایي هغوی تر هغه مسلمانان کیدی نه شي الحمدلله مسلمانانو الله یو ښایسته ښکلې عقیده راکړې ده د محبوب رسول الله مبارک په برکت باندې دومره ښکلې سپینه او واضحه عقیده ده موږ د حضرت آدم علی نبینا و علیه السلام نه واخلې تر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم پورې 1,40,000 انبیا علیهم السلام دا غي باندې زمونږ ایمان دی او ورسره زمونږ په دې ایمان دی څنګه چې د آدم علیه السلام نه وړاندې نه انسان راغلی دی نه پیغمبر راغلی دی دغه شان به د دواړو جهانو د سردار محبوب رسول الله مبارک نه
رستو تر قیامت انسانان را دی خو پیغمبر به بل نوی پیغمبر نرازی او منگ بداوایو چکا منگ تا دا غی نمونه معلوم دیو کنا دا غی انبیاء نمونه پا قرآن کی راغلی دیو کنا ذکر 25 انبیاء نمونه راغلی دی او که دا غی انبیاء زایون منگ تا معلوم ویو کنا خو زمونگ پا غی ایمان دی که منگ پیجنو کنا زمونگ پا غی ایمان دی او زمونگ پا غی باندې سلام دی نبی علیہ السلام سره لیگو چه پر طول انبیاء دی سلام وی خو سلسله الله رب العزت را لګلې ده هر یو شی د یو وخت نه تر یو وخته پورې وي اسان مثال یې دله در کوم رونو زمونږ علما فارغېږي اولا نه واخلي تر تخصصه پورې 9 کاله 10 کاله جوړېږي هسې 8 کاله علم دی ټول عمر علم څوک نشي کولی دغه شان ستاسو مجلس دی د یو وخت نه به شروع شوی تر یو وخته پورې ټول عمر به نه وي همدقه شان الله رب العزت یو سلسله د نبوت را روانه کړه هغه د سلسله د نبوت هم د یو وخت نه واخلي تر یو وخته پورې وه ټول عمر هغه نبوت هغه سلسله نه چلیږي خو قربان د دواړو جهانو د سردار محبوب رسول الله مبارک د مقام نه چې الله رب العزت د حضرت آدم علیه السلام نه واخلي تر عیسی علیه السلام پورې څومره انبیا رالیږلي دي صرف د دې لپاره یې رالیږلي دي چې د دواړو جهانو د سردار محبوب رسول الله مبارک د مدینې د جانان د کائناتو سره تعارف وکړي چې ګورې را روانه هستي د هغې په شان هستي به بله نه وي هر نبی چې راغلی دی هغه په خپله باندې ویلي دي زه نبي یم قربان د محبوب د مرتبې نه چې مشران راغلي دي هغه یې ویلي دي زموږ نه وروسته به نبي راځي د هغه به دا نوم وي دا به نسب وي دا به مقام وي او هغه باندې به الله رب العزت دومره فضل کړی چې کله مونږ ودرېږو انبیا فرمایي نو هغه به ټولو صفونو کې صرف او صرف حضرت جبریل به هغه د لاس نه ونیسي او په بیت المقدس کې به په مصله باندې ودرېږي او د دې ټولو انبیا امامت په وکړي بس په دې باندې خپله خبره ختموم ما هغه رس طالبانو ته وي ما د نبي علیه السلام دې شان ته وګورئ چې د حوض کوثر په غاړه به د محبوب عمره ډېر خلک څوک نه مړی او د محبوب عمره ډېرې کټورای به د چا په حوض باندې نه وي پرتې دوره کټورای به د چا په حوض نه وي پرتې څومره چې د دواړو جهانو سردار پرتې وي او دوره لوړه جنډه به د چا نه وي لکه د محبوب رسول الله مبارک جنډه چې څومره لوړه وي او که څوک تپوس کوي چا ما نه تپوس وکړه د ختم نبوت جنډه شته ما او شته خو هغه به د نبي علیه السلام په لاس کې د محشر په میدان کې به موږ ټول د هغې لاندې راجمع کېږو دا داسې جنډه ده چې موږ دپاره ده دا داسې جنډه ده چې موږ به پې محبوب ته رسو دا داسې جنډه ده چې موږ به پې د محبوب مقام پېژنو او عاشقانو د محبوب نه چې څومره زارېدی شئ دومره زار شئ څومره چې قربانېدی شئ دومره قربان شئ محبوب سره چې څومره مینه کولی شئ دومره مینه وکئ خدای مګړه بېشکه چې بنده دی نور یې کل واړه صفات دي په رښتیا نو ما طالبانو ته وی واورئ الله ول هغه مقام په قیامت کې ورکړی دی په محشر کې ورکړی دی نو دنیا کې هغه مقام اندازه چاته نه لګېده نو الله رب العزت د ټولو انبیاو ارواح مع الاجساد هغه را جمع کړل او محبوب رسول الله مبارک په ژوند او په حیات دنیاوي کې د بیت الله شریف نه واخلي تر بیت المقدس پورې په بوراک باندې بوتو او الله رب العزت د انبیاو امامت ولا ورکو چې محبوبه په قیامت او په آخرت کې د هغه مقام دی په دنیا کې د دا مقام دی نه رسي د محبوب مقام ته بل مقام نو څنګه به زه د محبوب نه وروسته د بل چا هغه صفت وکړم چې مې د محبوب کړی دی دا خدای د پیغمبرۍ او د ولایت او د بل څیز وایي زه وایم د محبوب په شان به دنیا کې نه مخکې ښکلی راغلی دی نه وروسته ښکلی راتلی شي او زما په سترګو کې دې ګل شي که مې دا ستا په مینه بل ته وکاتنه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین السلام علیکم ورحمة الله